پوهرنادا پوهرنادا چونګې دا زمونږ بچي دي زمونږ فرض و نو ما دا برداشت نه کړو چې دا ماشوم دي په خپلو خپلو لاړ شي نو زه بس ډایرکټ ورته کېناستم او زما ملګرو دی ما ته راچوت کړو او ما دی په مخه بوتلو دغه ته مونږ دا هر څه کړي دي صرف د خپل فرض ادا کولو لپاره په دې کې هېڅ قسمه نمایش نشته. الله دین علاوه هم یو ښه ټیچر دی ډېر ښه انسان دی. پرنسپل صاحب ته او استادانو خو زه ډېر شکرمند یم او د ټولو ډېره شکریا ادا کول غواړم. زما نوم حبیب الله دی. زه دلته ایز ا سی ټي ټیچر کار کوم او ایز ا پریس ټیچر راغلی یم او ټوټل هسټري ورته ووایم چې ما کلاس و میتھس او دوی ته ما لیکچر ورکوو نو آخري یو 15 منټه پاتې و دې ماشوم باندې څه چل وشو سای بیخي بندېدو ما راویستو ما یې بچیا په کلاس نه مې بهر راویستو ما یې لږ په زوره زوره ساه واخله خو هغه سټیبل کېدو نو بیا ما راکوز کو سټاف روم ته مې راوستو هلته زموږ سید یو ټیچر دی چې هغه هیلث فیلډ سره هم څه نه څه وابسته و هغه ته فسټ ایډ ورکولو کوشش وکړو خو خوند یې نه کړو ډېر زیات زه بیا پرنسپل صاحب پسې رالم دوی بیا 11-22 کال وکړو نو هغه راغی سر بیا ما ته وی پرنسپل صاحب چېرې تا سره لاړ شه او سعید صاحب بل زموږ سره عبدالرحمن یو ټیچر دی هغې لاړو نو موږ درې واړه هغوی سره لاړو هغه موږ هسپتال ته بوتلو 11-22 هغوی زموږ سره ډېر زیات کوآپریشن وکړو او زموږ سره ماشوم واټ ته بوتلو د دې پورې چې ډاکټري ورسره هم راوستو او د هغه فسټ ایډ هغه ته ښه بهترین طریقې سره ورکړی شو خو بیا هغوی موږ ته وایي چې یاره دله نور ټسټونه او دا وکړئ نو ټسټونه موږ کول نو پای کې سپیشلی د ایکسرے ډپارټمنټ چې و دا لږ لرې و نو ماشوم پیزار دلته پاتې شي و هغه ټایم کې ګڼه زیاته وه سټریچر او دا میبي چې و هم او میبي چې نه و زه کله چې ایمرجنسي مخې ته موږ رالو نو ما چې وکتل چې یاره دا ماشوم به ځي پیدل او ساه هم بندېدو بېهوشه کېدو نه په مخه باندې نو ما د دې نه مخکې یو جمعې ورځې لمونځ کړی و په یو جومات کې په هغې کې زما بالکل په سیمټو زه ولاړم نو زما د خپې ډېرې زیاتې سوځېدې نو ما ته خبر رایاده شوه چونکې دا زموږ بچي دي زموږ فرض و نو ما دا برداشت نه کړو چې دا ماشوم دي په خپلو خپلو لاړ شي نو زه بس ډایرکټ ورته کېناستم او زما ملګرو دی ما ته راچوت کړو او ما دی په مخه بوتلو هغه دغه ته ایکسرے واټ ته په دې منځ کې دې ملګرو به تصویر اخیستی موږ دا هر څه کړي دي صرف د خپل فرض ادا کولو لپاره په دې کې هېڅ قسمه نمایش نشته. نوم اویس یو زه په کلاس 8 کې سبق وایم 8B کې په نمبر سرکاري سکول کې نمبر 3 سکول نو لکه ډېر وخت نه کېږي خو لکه لږ مخکې به کله ناکله ما ته اکثر ساه راته بند شو نو خو لکه دومره مسله به نه وه او دا خو دریم پیریډ کې ناست وم سر راغی مې ماکس واچوي چې څنګه مې ماکس واچوم د هغې له لاسه لکه ډېر ساه راته بند شو او سر را باندې چورلېدو نو د هغې له لاسه بیا لکه زه بېهوشه شوم بیا په ځان نه یم پوه شوی لکه داسې حرکت به مې کوو خو په ځان نه یم پوه شوی څنګه چې دلته کې سټاف روم ته راکوز کړم او سملاسم نو بیا په ځان نه یم پوه شوی او بیا چې څنګه امبولینس ته وخېجولم نو هلته کې هم په ځان نه یم پوه شوی بیا هسپتال کې ماسپښین دغه یې راته ولګو اکسیجن او کله ډریپ پاس کېدو په هغه ټایم کې زه بیا په هوش کې رانغلم پرنسپل صاحب ته او استادانو خو زه ډېر شکرمند یم او د ټولو ډېره شکریا ادا کول غواړم او لکه نور هم سکولونو هلته او داسې دغه هلته دا میسج دی زما چې لکه داسې د خپلو شاګردانو لکه دغه هم دغه شان خیال ساتل پکار دي که نه. ما شوکت علي نوم دی ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول نمبر 3 پرنسپل یم د تېر شي 5/5/2020 نه راپدې نو دی موږ سره د دغې استاد حبیب الله صاحب او ورسره بل سید الرحمن صاحب او یو فضل الرحمن صاحب دا درې واړه ورسره ایمبولینس کې لاړل نو هغې ما ته وی چې ایمبولینس نه دی د ډاکټره پورې هغه سټیچر کې دي شفټ بیا ورته ډاکټر سجیسټ کړه چې دله موږ سینې ټیک نه ده نو دله موږ ایکسرے کړو نو د هغه ایکسرے دپاره چونکې د ده پیزار په سکول کې پاتې شي حبیب الله صاحب وی چې اوس به څه سټیچر او کرسۍ به ګورو نو هغه راپشایو کړه او د ایکسرے مشینه پورې چې دی هغه ویوړ نو حبیب الله صاحب دین علاوه هم یو ښه ټیچر دی ډېر ښه انسان دی نو خدای شاګردان دي دې ته به علمي خو as far as I am is concerned نو هغه ډېر ښه لکه ښه استاد دی هغه بیا دا و چې د ملګرو موږ د دې ماشوم یا د استاد صاحب هغه تصویر چې دی هغه ورکو او هغه وایرل شو نو هغې نه وروسته بیا موږ ته خلکو ټلیفونونه وکړو میډیا والا نورو خپلو ملګرو یا کراچۍ نه پکې یو کس ټلیفون وکړو او دا د استادان چې دي نو زموږ ټول استادان ښه محنتي قابلان د ماشومانو سره مینه
سبق هر شي کوي خو د حبیب الله صاحب چې دین د بګي واقعي چې خسړې زه دا غدا ایفورټس چې دی دا اپریشیټ کوم او الله تعالی نو دعا کوم چې الله تعالی له اجر ورکړي